چې ډوډۍ به ولا راله امام بخاري له جماعت کې به ناستو لیکل به یې کول د درس نه علاوه طالب ته به وی کېده بنې هغه ته به یې لاړ شه بچي ته خپل کار وکړه څه وخت پس راشه بیا به لوښي یوسه هغه لاړ د به بل طالب ته اواز کې بیا هغه راغ هغه ته به یې دا ډوډۍ وخوره لکه زوزګار نه یم او بیا لوښي وینځه راوړه دلته ډوډۍ به یې وخوړه لوښي به یې وینځل دلته به یې کېښود هغه ړومبی خادم چې به راغی هغه ته به یې لوښي فارغ د ځه کور ته وړه ښځې ته یې هم نه دي ویلې ده او نه د یو طالب نه بل طالب خبر کړی داسې کتاب یې لیکلی دی هدایت دریاب یې په کوزه کې را بند کړی زمونږ شان ورشاه صاحب وایي رحمه الله چې د دنیا د هر کتاب په شان زه کتاب لیکلی شم خو د دې څلورو په شان نشم لیکلی یو قرآن شریف خو خود معجزه ده دویم دا بخاري شریف دریم هدایه څلورم مثنوي مولانا روم هغه یو الهامي کتاب دی 1800 شعرونه دي پکې او هر شعر د قرآن او د حدیث معنا ده چې حیران بشي نو امام بخاري 14 کاله روژه ده او 14 کاله کې دا کتاب شروع او شورې د حضور د مکې مکرمې نه کو ختمولی په مدینه منوره کې دا غنه 4,500 کسانو دا کتاب ویلی بیا تاسو وی الحمدلله خدای چې د چا نه کار دی عالمانو د هر زمانې د فتنو جواب هم کړی دی ځکه امت کې فتنې پیدا کېږي او زمون ښکلی پیغمبر وی زما امت کې به فتنې ډېرې او فتنې اکثر د محبت او د خوږ په نوم په راځي ځکه چې سړی دوکه کوي خو په خوږ نوم بیا دوکه کوي د چا جیب چې وی نو ګوړه به ورکړي هغې کې به دې ورته نشه ایښي نه به ګوړه وخوري بیا به په ځان نه پوهېږي ته به ته جیب ومې ورې په لاره د طالبانو ته هم د چا نه کیله میله او مالټه وانلی په بس کې چلې درته نه جوړ کړی او ملا سړی زر دوکه کېږي خفه کېږي هم او دا ځکه دوکه کېږي چې په خپله صاف دلی نو د ده په هر مسلمان ګمان دی چې دا خو سړی دی نو فتنه همیشه په خوږ نوم راځي دا ولې زمونږ امت کې فتنې ډېرې دي راز پکې څه دی نو دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی چې په پخوانو امتونو کې به ګناهونه زیات شو نو خدای پاک به پې عذاب راوست هغه به ټول تباه کړه ډېر قومونه یکدم تباه شوي دي خو ما د خپل پیغمبر خدای نه سوال کړی دی چې زما امت ټول مفت تباه کړي خدای پاک آیات راولېږي سورت انعام کې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف لهم الآيات خدای د برانه عذاب راوستی شي حضور پاک وی خدای امان غواړم زما امت په بر عذاب مه تباه کړې ځکه ټول به ختم شي وی خدای وی د لاندې نه د عذاب راوستی شم زلزله به پرې راولم هغه وی خدایه زما امت د دې نه بچ کړي او یلبسکم شیعا ویذیق بأسکم بعض بعض یا به تاسو کې فتنې پیدا کړم یقین هغې زمونږ د ښکلي پیغمبر چې دا درې خبره راته خدای پیش کړي یو خو کیدونکې ده نو چې د دو نه امان دی نو هغه وی هذا احون و ایسر زه خدایه دا فتنې د هغه نورو عذابونو په نسبت اسانې دي ځکه موقع خو به ورته د توبې میلو شي توبه به وباسي خدای به د عالمانو نه کار والي
او چې په یو ځل په عذاب راشي خو ختم. نو زمون پیغمبر دا خدای ته سوال کړی دی چې زما امت په یو ځل مه هلاکې. نو دا د عذابونو شکلونه چې فتنې به پکې راشي، ډلې به پکې پیدا کېږي. نو زمونږ د امام بخاري زمانه کې یو فتنه پیدا شو. فتنه دا چې دا قرآن شریف دا د خدای خبرې دی او که نه دي. نو یوه ډله وه او چې مذهبي فرقه پیدا کېږي په ملایانو کې پیدا کېږي، لکه اوس نن سبا غیر مقلدین پیدا شوي دي، جماعت المسلمین پیدا شوي دي، فکر ولی الله والا پیدا شوي دي، داسې نورې ډلې. نو مذهبي فرقې دا مذهبي ملایان پیدا کوي، هدایت د خدای لاس کې. خو هره زمانه کې خدای پاک ښکلې حق پرست علما پیدا کړي، د هغې جواب کوي او د مسلمانانو د دین حفاظت کوي. تاسو وی الحمدلله. نو دغه ډله پیدا شو، دوی خدای پاک خبرې نه کوي او دا قرآن شریف چې دی دا د خدای کلام په رښتیا نه دی. دا خو په هوا کې خدای پاک حرفونه پیدا کړه نقشدار. نو ملایکې به ورته وکتل، نو هغې به زمونږ پیغمبر ته راورسو. نو دا د خدای یو مخلوق ته پیدا شوي څیز دی، لکه زه او ته او حیوانات او انسانات. خدای خبره نه کوي. ولې نه کوي ځناورو؟ نو زه ورته هغه دلیل ویم چې تاسو پې پوهېږئ. وی خبرو له خو ژبه پکاري، خبرو له خو تالو پکاري، خبرو له خو مری پکاري، خبرو له خو شونډې پکاري، خبرو له خو د پوزې غونه پکاري. نو خدای خو نه پوزه لري او نه مری لري او نه ژبه لري او نه غاښونه لري. نو چې څوک خدای له خبرې وای دوی خدای د انسان په شان ګڼي. انسان خو خبرې کوي په دې سیزنو. نو دی وی چې خدای خبرې کوي نو خدای لیم ده ووی. نو خدای ته جسم وی او جسم مرکب او حادثي. نو خدای د خدای نه انکار دی، دی خو خدای جسم ګڼي. دا د هغې دلیل. خدای والا علما پیدا کړل. او امام بخاری رحمه الله دغه د خبرو بحث ته دی کتاب آخر کې اشاره کوي، ځکه دغه فتنه باب کلام الله تعالی مع الانبیاء، باب کلام الله مع جبرائیل، باب کلام الله تعالی مع اهل الجنه، باب کلام الله مع اهل النار. خدای به خبرې کوي او کړي دي. خدای موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي، خدای پیغمبرانو سره کړي دي، خدای به د جنت او دوزخ. نو خدای کلام کوي. د دغه خبرو جواب سو دی ورته په جواب کې وایي چې د خدای علم خو منې کنه زناورو، او د خدای قدرت خو منې کنه زناورو. انسان په خپل علم کې مزغو ته محتاج دی، خدای مزغو ته محتاج نه دی.